اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن د سره یو ویډیو شیر کوم او هغه یو نوې پراډ یو نوې دوکه مارکیټ ته راغلی ده. نوې خو ورته نشو ویلی، یعنې ډېر وخت خو شو، د 2-4-5 کالو نه دا چلیږي، خو نوې دا چې نن سبا داسې لږ ډېر خلک یې کوي، خاص کر زموږ د پښتنو سره یې کوي. او هغه داسې ده چې اکثر د پنجاب نه مختلف کسان کالونه وکړي یا رینګ وکړي سړي ته چې بهی زه یا هغه کس تا سره چېرته په یو ځای کار روزګار کې پاتې شوی وي یا چېرته تا سره په یو ځای باندې په یو ګاډي کې چېرته میلاو شوی وي، یعنې سفر یې درسره یو ځای کړی وي، یا میبي هر څه چې وي لکه چېرته یو څه طریقه یې جوړه کړې وي ستا سره د پیژنګالو، ستا سره د یو داسې طریقې چې هغه کس تاسو ته کال وکړي یا درته داسې ووایي چې زما والد صاحب ستاسو کلي علاقې ته تبلیغ جومات سره درغلی و او بهی ستا دا نمبر ما سره و، تاسو ته زه کال مې د دې لپاره وکړ چې لکه مونږ داسې کړی دی چې زمونږ یو زوړ کور و، هغه مو وراناو یا مو د هغه بیا د ریپیرینګ څه کوشش کو او هغه کې مونږ ته خزانه میلاو شوې ده. یعنې خزانه د پښتو ژبې لفظ دی، تاسو ټول پښتانه یې پیژنئ به چې سونا یا نور داسې قیمتي چې کوم نوادرات وي هغه میلاو شوي دي. خو اصل کې زموږ د پنجاب ګورنمنټ سخت دی، مشکلات دي، یا لکه دلته موږ داسې څه نشو کوی او تاسو پښتانه تکړه خلک یې وغیره، لکه یو لالچ بدله درکړي، یو دغه بدله درکړي، بھئی ته چاته الو نه وی، ته پولیس ډپارټمنټ ته یا نور چې کوم قانون نافذ کرنے والا ادارې دي هغې چاته اطلاع ورنه کړي، خو ته لکه زما داسې ملګری یې او ورور مې او ممکن چې په دې موبایل کې په دې ټلیفون کې په دې خبرو کولو کې ته په ژړا هم شي، نو ستا به پرې ډېر زړه م وسوځېږي او خفه به هم شي چې یاره دا خو واقع شي بهی ته دا مشکلات دي، او کیدای شي داسې هم پکې درته اکثر ووایي چې یاره زما یا رور یا مور یا والد صاحب هر څوک لکه بیمار دی، بهی هغه په هسپتال کې دی او ماته ډېر مشکلات دي او ماته داسې مسلې دي او ماته هغه قسم مسلې دي که نه، یعنې یو قسم ستا د مطمئن کولو کوشش به وکړي او تا سره به کیدای شي پیژنګلو هم وي، تا سره میلاو شوی هم وي، نو ته به په هغې خفه هم شي او بیا به وایي چې یاره هر څه چې خبره کوه نه به وایي چې ما سره لکه داسې قیمتي سونه مو موندې ده او بهی هغه سونه چې کومه ده نو هغه به یا 1 کیلو یا 2 یا 1.5 کیلو داسې 3-4 کیلو پورې تا ته ویلی شي دونه ده، خو ته راشه زمونږ خواله او بهی مونږ سره به میلاو شي، ګپ شپ به مو ولګوو، تاله به ترې مونږ درکړو، ته به هغه چیک کړي، یو به یې خپلې حلقې ته په مختلفو زرګرانو به یې چیک کړي چې هغه زرګران چیک کړي او هغه تا ته بیا د اطلاع درکړي چې او لکه تا مطمئن کړي چې او دا سونه ده او بهی بلکل دا صحیح ده، نو د هغې نه پس ته بیا راشه چې زموږ سره کومه نوره بقایه وي تاله به هغه مونږ په کمو پیسو درکړو، لکه مثلا نن سبا خو د 2 لاک نه بره یو توله ده، خو هغې به تا ته وایي چې په 3-4 لاک یا په 5 لاک به مونږ تاله دا ټوله درکړو، نو چې هغه ته لاړ شي او هغه وګورې نو واقع خبرې وي چې هغه کیلو یا 1.5 کیلو سونه وي، انسان په لالچ کې راشي، خو چې هغې له ته کله ورشي د هغو سره میلاو شي نو د هغو طریقه کار څه وي چې تا ته اول هغه ټول وښیي، هغه ټول به داسې د اوسپنې پتري وي، تاسو ته به یعنې تاسو سره به له چا سره شوي هم داسې وي او که نه وي نو د چا ملګرو سره به شوي وي، چې تا ته وښیي تا ته وایي 2-3 ترې راوچت کړه، ته به ترې 2-3 راوچت کړي او وایي دا مال راکړې چې هغه له ورکړي نو هغه په هغه لاس کې چینج کړي، تاله صحیح د سونې درکړي او هغه درنه واپس پاتې کړي، د اوسپنې وي هغه جیب ته واچوي، ته به پرې پویه نه شې، ته چې دغه راوړې مارکیټ کې هر ځای کې چې وګرځې نو بهی تا ته به هر یو زرګر، هر یو کس، هر یو ملګری وایي چې دا سونه ده، نو په دې لالچ کې به ته راشې او په هغه نوره پسې به لاړ شې، 2-3 لاکه 4 لاکه روپۍ به ورکړې چې هغه نور راوړې نو هغه به هسې اوسپنې وي، ټیک ده چې کیلو 1.5 یا 2 کیلو به وي، خو به اوسپنه وي، نو د اوسپنې چې د کیلو 1.5 2 کیلو څه قیمت وي تاله به هغه قیمت کوي. نو ملګرو دا مې درته ویل، دا مې لکه تاسو ته د دې لپاره دا ویډیو جوړه کړه چې د ډېرو کسانو سره به داسې شوي هم وي او زما سره په خپله داسې شوې ده، زما سره په خپله داسې شوې ده، خو زه تلی یم او ما پکې د څه ملګرو نه بیا د دې نه مخکې مشوره هم وکړه چې لکه زه داسې په یو کار ځم نو هغې راته وایي چې دا دوکه وي، چې زه لاړم او هلته مې هغه ملګرو سره هغه کسانو سره پنجابیانو سره میلاو شوم نو هغو هم همدغه طریقه وکړه، مال
ما ته ویل چې ته یو دوه درې پلیټونه دې نه راواله چې ما دوه درې راواخیستل، هغې له مې ورکړل. نو هغې لاس کې زه خو په هغه نورو وم، خو زما سوچ هغې ته مو، نو هغو لاسه کې هغه بدل کړل او ما له یې اوریجنل چې کوم د سونې هم د هغې په شکل د هغې په صورت جوړ شوي وو، هغه یې ما له راکړل. وی دا ته یو ساعت مختلفو ځایونو کې چیک کا، که دا سونا وه خو ټیک ده، دې نورو پسې واپس راشي. چې هغه ما هغې سره ډېر کوشش وکړ چېرې ما له یو یعنې یو پتری یا یو پلیټ بل راکړئ. دا تاسو سره چې کوم د شاپر کې دي تقریبا داسې دومره شاپر و یاره 2 کیلو یا 1.5 کیلو 2.5 کیلو پورې و. خو هغې وی چې نه موږ تاله نور نشو درکولی، ګوره دا خو سونه ده دونه خو موږ تاله فی سبیل الله نشو درکولی. اشته ترې موږ راوړه او هغه چې موږ په بازار کې د هغې ریټ معلوم که پرایس مو معلوم کړ، تقریبا 4-4.5 روپو هغه اشته وه. خو هغه وروسته چې کومه وه نو دوکه وه. نو بس هغه اشته ترې موږ راوړه او هغه نوره پسې موږ بیا لا نړو، ځکه چې هغه دوکه و. داسې له مختلفو کسانو سره به داسې شوي وي، خو څه کسان په دې لالچ کې راشي هغه چا سره مشوره ونه کړي، چا نه تپوس ونه کړي، د چا ملګري نه تپوس ونه کړي، د چا رشته دار نه تپوس ونه کړي، او به یې شپه د شپه پسې ځان ورسوي او 2 لکه 15 لکه 4 لکه روپۍ ورکړي، هغه ضایع شي، هغه تیغوي ووهي. نو لحاظه تاسو سره مې دا میسج د دې لپاره شیر کاو چې وایي لکه دا طریقه کار چې کوم دی، نو چې تاسو سره داسې څوک دوکه ونه کړي، څوک د سره زیاتی ونه کړي، بیا به خفه یې. نو د دې لپاره مې تاسو سره دا ویډیو شیر کوله او ډېره مننه، ډېره مهرباني. ښه ادب آباد اوسئ.